بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. سورہ مجادلہ سوار لسم آیت دے دریم علم راوڑی او دی که هم زجر او زورن او رٹن ورگی منافقین لرا. دا دریم زیده علم ترا یو داو چی پٹی جرگی او مشوری مکوی غلطی جرگی او دلت دا ذکر گئی چی کم خلق یہودیان دی غضب اللہ علیہم مغضوب علیہم دی اللہ بھی غضب کرے دے داغی ملگرتیا مکوی اغی سر دوستانہ مساتا. علم ترا آیا نوینی غور نکئی فکر نکئی الی الذین حغچاتا تولو چی واختی دل تولو چی اوڑی قوما یو قوم تا غضب اللہ علیہم چی غصہ کری دا اللہ باغی باندی تولو من ساتی محبت ساتی قوما داس قوم سرا غضب اللہ علیہم چی غصہ کری دا اللہ باغی باندی ما هم منکم ندیدی تاسنا ولا منهم او ندید دینا. اللہ اے مسلمانانو دا منافقان نہ تاسو ندی او نہ دا کافرو ندی ندی خپلی سے فائدی دی مفادات دی اغی بسی اخته دی نور دا چا پروا نہ ساتی نستاسو ملګری دی نه د کافرو ملګری دی خپل مقصد سره کار دی. الم ترى یغور نکوي هغه چاته تولوا قوما غضب الله عليهم چې مینا ساتي هغه چا سره چې الله به غضب کړي دی ما هم منکم ندید تاسنا ولا منهم نداغینا ويحلفون على الكذب قسمون خرید دروغو وهم يعلمون حلاک دی پویگی خدانستا قسم خوري خبر ته معلومه را چې بېمانه دروغ وي بیا هم د الله د نوم قسمونه خوري. اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دی الله دی لره عذاب سخت انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دی ډیر بد دی هغه چې دی کوم کارونه کوي. اتخذوا ایمانهم جنتن نیویدی قسمون اخبل جنتن ڈھال جنتن دا بچاو سامان فصدوا عن سبیل اللہ نبندشو ندین دا اللہ نا فصدوا عن سبیل اللہ نور خلق بندی دین دا اللہ نا دا دروغ قسمون خوری دی دا بارا چه منگ دست نقصان ہونا رسی فلهم عذاب مہین ندی لرا عذاب دیس پکون کے لن تغنی عنہم فائدہ باورنکی دیتا اموالهم مالو نددی ولا اولادهم نا الواد ددی من اللہ دا عذاب دا اللہ نا شیئا ذرا اولئک اصحاب النار دغدی جہنم والا هم فیہا خالدون ہمیشہ بئی پا جہنم کی. یوم دا غرز دا یبعثهم اللہ جمیعا چی پورتب کی دیلر اللہ غندلا فیحلفون له نقسمون بخوری اللہ تا کما یحلفون لکم لکسنگ چی قسمون خوڑل تاسو تا دنیا کی جسنگ قسمون خوڑل دارنگی قیامت کی بہم اللہ مخید قسمون خوری ویحسبون خیال بکی انہم علی شیء چی دیگنی سفیدی بنی دی دا بای خیالی چی ممگنی بچو انہم علی شیء دی بس کار بنی سفیدی بنی بی الا خبر شیء انہم هم الكاذبون دغدی یقینا دروغ جن. استحوذ علیہم الشیطان غالب شو دی بنی شیطان فعنساهم ذکر اللہ
نو هیر کو د دین ذکر د الله. شیطان په دنیا کې سورو، شیطان به غالب شویو، نو د الله دین نه لري کړیو، د الله ذکر ته هیر کړیو. اولئک حزب الشیطان، دغه ډله د شیطان دا. الا خبر شي ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یقینا ډله د شیطان دی دغه تاوانیان. شیطان هم تاوانی دی، ملګری هم تاوانیان دي. ان الذين یقینا هغه کسان یحادون الله ورسوله چې خلاف کوي د الله نه او پیغمبر د الله نه. اولئک فی الاذلین، دغه دی ذلیلا رسوا شرمنده. څوک چې د الله نه خلاف کوي، د الله د دین نه خلاف، د الله د پیغمبر نه خلاف، اولئک فی الاذلین، دغه دی ذلیلا. كتب الله، مقرر کړی دی الله، لیکلی دی الله، فیصله کړی دی الله، لاغلبن انا ورسولی، خامخا زبا ضرور یم غالب بیم او استاذ زما. ان الله قوی عزیز، یقینا الله قوی دے، ضرور دے، زبردست. دا فیصله الله کړی دا، زما دنیا کی غالبی زما ملګری، زما استازی. انبیاء دی به همیشه غالبی، دین به همیشه غالبی، مسلمان به غالبی، خدا به شي کی غالبی، دا به دلیل کی غالبی، دا به حجت کی غالبی. ها کاسی سامان کی اسبابو کی مسلمان کمزوری، نو دا بلا خبره ده. كتب الله لاغلبن انا ورسلی، لیکلی دی الله، مقرر کړی دی، فیصله کړی دا چې یقینا زما غالب ما استاد زما، یقینا الله قوی دی، زبردست. لا تجد قوما، نبوینی یو قوم لرا. دا آیت آسان خډیر دی الفاظ او اعتبار سره، معنی هم آسان ده، خو په دې عمل ډیر ګران دی. لا تجد قوما، نبمومی یو قوم لرا، یؤمنون بالله والیوم الاخر، چې ایمان بلری په الله پر ورځ د آخرت. یوادونا، چې دی بمینا ساتي، محبت بساتی، من هغه چا سرا، حاد الله ورسوله، چې خلاف کوي د الله نه او پیغمبر دا غنا. یو سړی چې د الله نه خلاف دی، د دین نه خلاف دی، د پیغمبر نه خلاف دی، نو دا نشي کېدی چې یو سړی هغه سره مینه او محبت وساتي او ځان د مسلمان وي، ځان د ایماندار وي. لا تجدو، خدا چې الله لن نه دی راوړی، لن تجدا، کنی بیا به ډېره ګرانه وه. لا تجدو، نبمومی قوما یو قوم لرا، چې ایمان یې راوړی دی په الله او پیغمبر. نبمومی یو قوم لرا چې یقین ساتي په الله او آخرت. یوادونا، مینه کوونکي، من هغه چا سره چې خلاف دی د الله او د پیغمبر دا غنا. ولو کانوا آباءهم، اگر کوي مشران د دې پلرونه د دې. پلار اگر کا واجب التعظیم دی، واجب الادب دی، خبره منل لازم او واجب دی، لیکن کپلار د دین نه خلاف دی، نو داغه ملګرتیا بنه کوي. ولو کانوا آباءهم، اگر کوي پلرونه مشران د دې، او ابناءهم، یا زامن د دې. زوی اگر کا واجب الشفقت دی، مینا محبت ور سره ساتي، لیکن کده د دین نه خلاف دی، نو بیا به د سره مینا محبت نه ساتي، بیا به ځان بیرته ساتي. او اخوانهم، یا رونه د دې، او عشیرتهم، یا قام قبیله د دې. اولئک، دا هغه کسان دي، كتب فی قلوبهم الایمان، چې کلک کړی دی، مضبوط کړی دی الله په زړونو کې د دې ایمان. دا ایمان الله چا چاله ورکوي، د چا ایمان چې دا غزړه کې الله مضبوط کړی، نو دې بیا د پلار پروا نه کوي، د رور پروا نه کوي، د رونو پروا نه کوي، د قام قبیلی پروا نه کوي. د خپل دین عزیز دی، الله ورته خوږ دی، داغه پیغمبر ورته مخې ته دی، بیا د دنیا پروا نه ساتي. اولئک كتب فی قلوبهم الایمان، دا هغه دي چې مضبوط کړی دی د دې زړونو کې الله ایمان.
وأيدهم بروح منه او کلکړی دی په خپل فضل سره په خپل مهربانتیا سره بروح منه په خپل قرآن سره. روح قرآن ته وی د انسان بدن کې چې کله روح موجودی نو دی ژوندی او چې کله دینه روح اوزی نو دی مړ شي. که د انسان بدن کې قرآن شته دی د ده په بدن کې د ده په زندګۍ کې قرآن شته نو دی ژوندی دی او که د چا بدن کې زندګۍ کې قرآن نه نو دی مړ دی. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ او تایید کی مضبوطی دی لرا بخپل مهربانتیا بخپل فضل بخپل قرآن. وَيُدْخِلُهُمْ دندبی کی دی لرا جنات باغنتا تجری بہیگی با من تحتها لاندی دونو داغی الانہار ولی خالدین فیها ہمیشہ بی باغی کی. رضی اللہ عنہم راضی شو اللہ ددینا ورضو عنه او دی خوشحال شو دا اللہ نا. اللہ دا دین خوشحال دے او دی دا اللہ نا خوشحال دی. اولائک حزب اللہ دغدے ٹولگے دا اللہ دغدے جماعت دا اللہ. الا خبر شئی ان حزب اللہ یقینا ٹولگے دا اللہ ملگری دا اللہ هم المفلحون دغدی دی کامیاب. دنیا کے ہم کامیاب دی آخرت کے ہم کامیاب دی. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए.